ګرانو کتونکو د سورج وړاندې د رسالپور تاڼې حدود د بارخیل دلته د یو ښځې د خودکشي رپورټ درج شوی بیا پولیس باغې کې تفتیش کړی دی بیا پته لګېدلې ده چې د ښځې خودکشي نه ده کړې بلکې دا خپل خاوند وژلې ده پولیس چې بیا کاروایی کړې ده او د دې د خاوند یې نیولې دی نو هغه پولیس په مخ کې د خپل جرم اقرار کړی دی او هغه ویلي دي چې د کومه ښځه وه د دې سره د وکاله پیله واده شوی او د دې بچی نو د ماما لور هم و نو په دغه وجه باندې د بلې جنې سره کویدن کړی و او باغې باندې د دې د ښځه چې کوم د پیلنې ښځه په ناراضه و هر وخت به دې جنگ جګړې کولې نو په دې وجه باندې د خپل ښځه د کور نه وروسته مړی کا او بیا د هغې د خودکشي رپورټ درج کړ ډېر افسوسناک رپورټ په دې ټول تفصیلي تاسو له درکوم خو داسې غلط سوچ چې د هغې ډېرې زیاتې غلطې نتیجې وي دی الګ دا سوچ کړی چې زه به خپله ښځه مړه کم د هغې د خودکشي ډرامه به جوړه کم او په کوم ورځ پرون چې کوم اتوار تیر شو نو په دې ورځ باندې د خپل دویم واده تاریخ ایښی خو په دغه ورځ باندې هغه بیا د دې نه یو ورځ پهله پولیس گیر کو بیا ریمانډ او د دې نه یو ورځ پهله چې کوم دی هغه د واده په ورځ باندې جیل ته ورسېدو د ټولو واقعي تفصیل دله درکوم داسې واقع شوی وه چې د رسالپور تاڼې ایس ایچ او دی هدایت الله خان د وینا دا ده چې داسې په 27-28 اګست د شپې 2 بجې امین الله نومي یو کس دی چې دا بیسیکلی د سمرباغ لوی اردیر دی او دغلته په رسالپور بارخیلو کې اوسیږي وایي د شپې 2 بجې رالو رسالپور تاڼې ته او پولیس ته ویل چې یاره زما ښځه ده او هغه د کور نه روتې ده او لاپته شوې ده پولیس وایي د نه موږ تپوس وکړو چې یاره هغې دماغي توازن ټیک دی یا مطلب دماغو کې څه فرق شته چې څنګه د کور نه روتې ده د وی چې نه بالکل ټیک ټاک ده او د شپې تقریبا داسې 11-12 بجې د کور روتې ده او غیبه ده پولیس وایي د بیا د امین الله ته وایي چې ته لاړ شه خیر ته معلومات وکړه په خپل علاقې کې که واقعي دا ورکه وي نو بیا به سهار راشه بیا به د اف آی آر درج کړو خو پهله ته خپل شک وباسه چې یو ښځه بیمار هم نه ده ذهني بالکل ټیک ټاک ده نو څنګه ورکه شوه دی وایي پولیس وایي چې یاره دې کې به خامخا دریافت کوو چې دې کې بیا داسې یو 3 غنټې پس د سهار 15 بجې وایي د امین الله دوباره تاڼې ته رالو او پولیس وی چې یاره زما ښځه خو چې کومه رپورټ کور چې د کور وتې ده نو هغه خو زموږ کور سره پټو کې مړه پرته ده چا ویشتې ده پولیس وی زر دی کس سره پولیس لاړل موقع ته چې وی قتل نو ښځه مړه پرته وه او پیل امین الله وی چې دا چا ویشتې ده خو چې کله ورسره پولیس لاړل او پولیس موقع وکته نو دې جینې په سر باندې دا یو ډز لګېدلې وه او دې سره تماچه هم پرته وه او کم سایډ باندې چې لګېدلې وه نو تماچه هغه سایډ ته نه وه پرته بل سایډ ته پرته وه د پولیس پسې شک رالو خو دې پولیس وینا دا ده چې د امین الله دې له بیان ورکړو چې یاره دا ښځه چې کوم ده دې خودکشي کړې ده پولیس وایي د خبره دی واورېده او ورته ویل چې دا تماچه بیا دې سره چېرته وه چې دې خودکشي وکړه نو ده ورته ویل چې ما ته پته نشته چې تماچه چېرته راغلی وه پولیس وایي دې ډیډ باډي راوچته کړه او پوسټمارټم دپاره هسپتال ته یوړه کله چې دې هسپتال ته یوړه نو پولیس ابتدایي رپورټ کې وی چې یاره دې جینۍ که فرض کو خودکشي کړې وه نو په دې به چیرنګ مارکس سو په دې چیرنګ مارکس نشته نو دې نه اندازه کیږي چې یاره دې خودکشي نه ده کړې خو باقاعده پته به لګي د پوسټمارټم نه چې یاره دا چا ویشتې ده که دې خودکشي کړې ده پولیس وایي د دې د خاوند امین الله په رپورټ باندې پولیس د دې د خودکشي رپورټ درج کو او په دې کې 174 دریافت شروع کو پولیس وی اکثر داسې کیسونو کې د دې په داسې نږدې رشته کې په چا شک هم وي نو د پښتنو معاشره د دې بیا داسې کوي چې که په هغه سړي شک هم وي نو دی وایي چې زه درېیمه وشي نو بیا به د دې کس نه تفتیش کوو نو پولیس وایي همدغسې دې وکړل چې دی وایي چې ښځه ټیک شو ته به یې خودکشي کړې ده پوسټمارټم هم وشي تاسو خپله ډیډ باډي یوسئ او بیا به خبرې کوو پولیس وایي دې ټایم کې دا چې کومه جینۍ مړه ده نو د امین الله وایي چې ما د دې تره زوی ته هم د شپې ټلیفون کړی وي هغه هم په موقع باندې موجود و هغه هم بیا پولیس له بیان ورکړو چې او ما ته امین الله د شپې 1 بجې وایي چې تره لور دې غیبه ده وایي بیا ورسره زه ګرځېدم بیا دغسې دا ډیډ باډي مې لو شوه نو وایي بیا بس ده وایي چې دا خودکشي کړې ده پولیس وایي دې اجازت ورکړو چې تاسو ډیډ باډي یوسئ او دې کې پوسټمارټم رپورټ هم راشي په دې کې بیا موږ مزید تفتیش کوو پولیس وایي دی ډیډ باډي د خلکو له ورکه ورته وایي چې یاره تاسو چېرته به دا ډیډ باډي وړئ نو دی وایي چې چونکې دا جینۍ چې کوم ده دا هم د دیر ده دا ډیډ باډي به د هغې فیملي له هلته وړو نو پولیس وایي موږ دې له اجازت ورکړو چې تاسو یوسئ ډیډ باډي پولیس وایي دې دوران کې دی د چې کومه جینۍ مړه وه د دې فیملي سره هم رابطه وکړه د دې ارتدایي نمبر یې را پیدا کړو چې یاره ستاسو داسې دا لور چې کوم ده دې خاوند یې رپورټ کوي چې یاره دې خودکشي کړې ده
نو بس وی هغې وی چې زه راودېړي مونږ له اوس هلته کور ته پولیس وایي مونږ معلومات کول په علاقې کې چې یاره څه کیدی شي د پولیس خیال خو دا و چې بس دا ښځې ډیډ باډي یوړه نو خاوند به هم ورسره دیر ته تلي ځکه چې که د چا ښځه خودکشي وکړي نو که څوک یې مړه کړي نو هم ورسره خاوند ځي پولیس وایي کله چې دې معلومات وکړل نو دې ته پته ولګېده چې یاره صرف ډیډ باډي دیر ته تللی ده د ښځې او خاوند امین الله چې کوم دی هغه همدلته په کور کې موجود دی نو پولیس وایي دې ټایم کې زموږ هغه شک چې کوم لږ نور هم پوه شو موږ چې دا څنګه د ښځې خودکشي کړې ده او د خپلې ښځې ډېر باډۍ سره هم دیر ته لا نړو نو پولیس وایي دی د امین الله تفتیش دپاره تاڼې ته راوغوښتو کله چې دی راوغوښتو نو ده وایي کله یو غر او کله بل غر چې مطلب دا خودکشي کړې ده او بیا پولیس وایي چې موږ معلومات وکړ نو پته ولګېده چې د امین الله سو موده مخکې کویدن هم کړې ده ځکه چې هغه امین الله بیا خپل بیان کې ویلي دي چې د دې ښځې نه د پیله ښځې نه دا چې کوم خودکشي کړې ده دا د اووه کاله د واده شوي و د ماما لور هم و دی نه بچي نه نو ده بیا دویمه کویدن کړې وه د پولیس ته وویل چې یاره زما ښځې په دې وجه خودکشي کړې ده چې ما دویمه کویدن کړې ده او نږدې مې واده و نو په دې به مې دا ښځه هر وخت بیا ما سره جنګ جګړې هم کولې او خفه هم نو په دې وجه یې خودکشي کړې ده خو پولیس وایي چې بیا کم دي ثبوتونه چې موقع باندې ډز یو طرف نه شوی و تماچه بل طرف ته پرته وه د جنازې سره هم نو تللی نو دا ټولې خبرې شک ته لاړې دی وایي بیا دې خپل پولیسینګ چې شروع کو او هغه نه مطلب داسې شواهد ورته کېښودل چې ته وایې چې خودکشي ده نو داسې دي وایي بیا د ومنل چې او یاره دا خو دې خودکشي نه ده کړې دا ما پخپله وجلې ده پولیس وایي چې ملزم امین الله بیا خپل جرم اعتراف کړی دی او ویلي دي چې یاره زما د خپلې ښځې سره چې کله بچي نه کېدل نو ما دا کویدن چې کله وکړه بیا به راسره هر وخت دې جنګ جګړې کولې چې ته به دویم واده نه کې او وایي ما کویدن کړې وه پرون چې کم اتوار تیر شو نو په دې اتوار باندې د امین الله دویم واده او د ښځې دویم واده ته پرېښوستنه نو پولیس وایي د امین الله بیان ورکړی دی پولیس له چې ما وی اسې نه دویم واده وکړم او دویمه ښځه راولم نو دا به ورسره جګړې کوي دا پیله ښځه مې نو دې د وجې نه بیا زه لږې شوم او د خپله ښځه مې د شپې مې ورته وویل چې د شپې 11 بجې چې راځه دې خوا د پټو طرف ته دغه ځای کې کور دی هلته د مالت نورې څه ښځې هم را یو ځای شوي دي او هلته دې بوځمه چې مطلب ټایم دې تېر شي چې دا ټینشن ختم شي نو دا چې بیا دغلته راوستې ده د پټو ته نو وایي بیا مې په یو ډز وکړو په دې سر باندې مې ویشتې ده او بیا چې کله د مړه شوه نو د بیا دغه ډرامه وکړه چې یاره دا خو روکه شوې ده او بیا یې وایي چې خودکشي کړې ده نو د پولیس وینا دا ده چې د ملزم په خپل بیان کې اعتراف جرم کړی دی چې د خپله ښځه په خپله وجلې ده او بیا د هغې د خودکشۍ ډرامه کړې وه وجه دا ده چې دی د دې نه یېرېدو چې یاره ما به بله ښځه راشي او دا به ورسره جګړې کوي نو دی بدقسمته ته به زه دا ووایم د ته پته نه وه چې لکه مطلب دا دی چې یو جرم هم داسې نه چې هغه پټ پاتې شي پولیس لږ کار وکړي نو هر یو جرم کې ملزم نه څه نه داسې غلطي کېږي چې په هغې په وجه باندې هغه راګیر شي نو ده خو دا سوچ کړی چې پهله ښځه به مړه کړم او څنګه چې ما تاسو ته وویل پرون اتوار باندې ده چې بل واده به وکړم نو پهله ښځه خو یې په خپله مړه کړه هغې نه هم لاس ووینځه جیل ته لاړه هغه بل واده یې هم نصیب نه شو دا د ده تفصیل دې نه علاوه چې کم بیا د دې فیملی سره د دې جینۍ فیملی سره ما رابطه وکړه نو د هغې وینا دا وه چې دا د دې رشته دارو دی پهله دیر کې اوسېدل امین الله دی بیا دی بارخیل رسالپور ته رالل دا امین الله چې کوم دی په سعودي عرب کې او نن 9 ورځې پهله دی د سعودي عرب نه راغلی د به د ښځې سره دی نه مخکې جنګ جګړې کولې او څو ځله پیل هم د دې جنګ جګړې شوې وي نو د دې جینۍ رشته داران وایي چې مونږ د امین الله رالو چې یاره تا دویمه کویدن کړې ده واده کې نو جنګ جګړې مه کوه خامخا د ښځې سره د ټایم نه تېرېږي نو خیر ده د پهلنۍ ښځه طلاقه کوئ ده وایي چې نه بس حالات به ټیک شي حالات به ټیک شي نو حالات دغه و چې مطلب جینۍ مړه کړه کومه جینۍ چې مړه ده د هغې عجزې باره کې چې کوم ما انفارمیشن کړي دي نو د هغې پلار مړ دی د 9 خوریانې دي او د دې 9 خوریانو یو ورکوټې روړ دی د دې ښځې مور پرون راغلی دا کومه چې مړه ده هغې خو پهله دعوه خو په دې خپل زوم وکړه په عدالت کې هم وویل چې او زما دا لور زما د زوم امین الله مړه کړې ده ورسره یې د امین الله په وراره باندې عدالت کې دعویداري کړې ده او د امین الله په مور باندې هم دعویداري کړې ده پولیس وینا دا ده چې امین الله خو دې نیولی و هغه ریمانډ یې پوره شوی دی جیل ته لاړو او د هغه مور او د هغه وراره چې کوم دی هغه لا گرفتار نه دی وایي د هغې د گرفتارۍ چې کوم دی کوششونه شروع دي نو الله دې رحم وکړي دا سوچ نه کول پکار لکه دې سړي یو خپل ذهن کې یو سوچ کړی چې یاره بس دا به مړه کړم او د دې خودکشۍ ډرامه به وکړم او دویم واده به وکړم نو ما څنګه تاسو ته پیل هم وویل هغه 4م کلاس کې مو یو سبق ویلي و هغه خو به زه نه ویم خو دې سړي سره هم هغه کار شوی دی چې مطلب تیاره ښځه چې کوم و هغې مړه کړه او دویم د چې نصیب به مې شي هغې هم نصیب نه شوه د هغه واده په ورځ دې جیل ته لاړو